بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ نن د علم النحو 12 نمبر درس دی جمله انشائیه به وایو د دې نه مخکې مونږ د جملې دوه قسمونه ووې د جملې مرکب مفید ته جمله هم وایي کلام هم ورته وایي د مونږ زه جمله واخیسته مونږ وایي زه جمله مشهوره خبره ده دا جمله به وایي کلام هم جملې ته وایي او جمله هم ورته وایي نو جمله بیا دوه قسمه ده یو ته جمله خبریه وایي یو ته جمله انشائیه وایي بیا جمله خبریه مونږ وویله چې جمله خبریه بیا دوه قسمه ده یو ته جمله اسمیه وایي یو ته جمله فعلیه وایي د جمله اسمیه ته جمله اسمیه ځکه وایي چې د اسم نه شروع کېږي اولې حصې ته چې د کم اسم نه شروع کېږي هغه ته مبتدا وایي دویم حصې ته خبر وایي او جمله فعلیه ته جمله فعلیه ځکه وایي چې هغه فعل نه شروع کېږي او دغه فعل ته فعل وایي او د دې هغه دویم حصې ته فاعل وایي جمله اسمیه او د جمله فعلیه خبرې ختم شوې نن ان شاء الله جمله انشائیه ده جمله انشائیه څه ته وایي نو اول د جمله انشائیه تعریف زده کړو چې جمله انشائیه ګوره یو جمله خبریه ده یو جمله انشائیه د جمله خبریه تعریف او پیژنئ جمله خبریه داسې جملې ته وایي چې د هغې په ویونکي باندې یعنی کم کس چې هغه خبره وکړي جمله ادا کړي په هغه باندې د دروغ او د رښتیا ګمان کیدی شي لکه مثلا یو کس وایي زید لاړو نو کیدی شي دا زید تللی وي او کیدی شي زید نه وي تللی نو دا دواړه خبرې په دې کې راغلي او زید تللی دی یا زید نه دی تللی دواړه ګمانونه په دې باندې کیدی شي او جمله انشائیه یو داسې جمله ده چې په ده باندې د رښتیا او د دروغو ګمان نه کیږي دا بس دا یو نوې انشا معنی ده یو څیز پیدا کول په دې کې یوه نوې خبره پیدا کیږي لکه مثلا زه تا ته وایم اوبه راوړه نو دا امر مې درته وکړو اوبه راوړه نو ګوره دې کې نه د دروغو ګمان په ده کیږي نه د رښتیاو ګمان کیږي ما تا نه یو څیز طلب کو نو په څیز طلب کولو باندې د دروغو د رښتیاو ګمان نه کیږي دغه شان زه تا ته د یو څیز نه کولو حکم وکم زه درته وایم چې ورانې مه کوه یا درته وایم لوبې مه کوه یا درته وایم خبرې مه کوه نو دا خبرې مه کوه دا مې ته د یو کار نه منې کړې نو ګوره په دې کې د دروغو د رښتیاو ګمان نشته دی نو دغه ته انشا وایي انشائیه جمله انشائیه وایي د جمله انشائیه تعریف اول زده کړو جمله انشائیه داسې جملې ته وایي جمله انشائیه داسې جملې ته وایي چې دې جملې ویلو والا باندې دې جملې یعنی دې جمله انشائیه ویلو والا باندې د دروغو یا د رښتیاو ګمان نه کیږي د دروغو یا د رښتیاو ګمان پې نه کیږي د انشا معنی ده یو څیز پیدا کول د انشا معنی ده یو څیز پیدا کول او په دې جمله انشائیه کې هم یو کار پیدا کېدو خبره کیږي په دې جمله انشائیه کې هم د یو کار پیدا کېدو خبره کیږي نو ځکه دې ته جمله انشائیه وایي بیا د جمله انشائیه لس قسمونه دي د جمله انشائیه لس قسمونه دي د جمله خبریه دوه قسمونه جمله اسمیه او جمله فعلیه د جمله انشائیه بیا لس قسمونه دي نمبر یک امر دا د جمله انشائیه قسم دی نهی د جمله انشائیه قسم دی استفهام دا دریم نمبر د جمله انشائیه قسم شو څلورم نمبر تمنی دا د جمله انشائیه قسم شو پنځم نمبر ترجیح به نه وایي ترجی ما په داسې دا کم زبر زیر مې پې لګولی چې د دې هغه تلفظ صحیح ادا کولو کې انسان غلطي نه کوي ترجی دا پنځم نمبر دا د جمله انشائیه قسم دی عقود دا عقود چې دی دا بیل یو قسم دی او شپږم نمبر او اووم نمبر ندام یو قسم دی عرض دام یو قسم دی قسم یو قسم دی او تعجب او د دې نه علاوه تقریبا 15-16 قسمونه دي خو دا 10 قسمونه غټ دي او ډېر زیات استعمال دی نو دا ځکه مونږ نو اوس په دې کې مونږ د امر خپل لغوي معنی اصطلاحي معنی او د دې مثال د نهي خپل لغوي معنی اصطلاحي معنی او د دې مثال د استفهام خپله معنی لغوي معنی لفظي معنی او اصطلاحي معنی دواړه به وایو او مثالونه به هم ورکو نو اول مونږ د امر تعریف کو چې امر څه ته وایي د امر لغوي معنی ده لغوي معنی لفظي معنی د امر لفظي معنی ده حکم کول امر څه ته وایي حکم کولو ته امر وایي او اصطلاحي معنی ده داسې جمله انشائیه داسې جمله انشائیه چې په هغه جمله کې د یو کار کولو حکم وي داسې جمله انشائیه چې د کار کولو حکم وي پکې لکه اضرب ته وهل وکړه نو دې کې وګوره د وهل کولو حکم وشو او که ته وهل وکړه یا اکتب ته لیکل وکړه نو ګوره دې کې حکم وشو دا جمله انشائیه ده نو ګوره جمله انشائیه مو پیژنده د جمله انشائیه لفظي معنی ته لغوي معنی وایي نو لغوي معنی د حکم کول اصطلاحي معنی سب دا امر یو داسې جمله انشائیه ده چې
په دې کې د یو کار کولو حکم وي امر یو داسې جمله انشائیه ده چې د یو کار کولو حکم وي پکې لکه اضرب ته وهلو کا یا اکتب ته لیکلو کا دقه شان نهي چې دا نهي څه ته وایي نو د نهي تعریف د نهي لغوي معنا یعنی لفظي معنا منع کول د لفظ د نهي معنا سره منع کول د یو کار نه انسان منع کوي دغه ته نهي وایي او اصطلاحي معنی دا او اصطلاحي معنی دا ده نهي داسې جمله انشائیه ده نهي داسې جمله انشائیه ده چې په دې جمله کې د یو کار نه د منع کولو حکم وي امر کې د کار کولو حکم وي په نهي کې د کار نه کولو حکم وي لکه مثلا په امر کې اضرب ته وهل وکړه په نهي کې لا تضرب ته وهل مه کوه په امر کې اکتب ته لیکل وکړه او په نهي کې لا تکتب ته لیکل مه کوه یا لا تلعب ته لوبې مه کوه تلعب دا لوبو ته وایي اوس استفهام پیژنو چې استفهام څه ته وایي نو د استفهام تعریف زده کو د استفهام لغوي معنا یعنی د استفهام لفظي معنا د پوهېدلو کوشش کول استفهام معنا سره د پوهېدلو کوشش کول یعنی زه تانه یو سوال کوم زه تانه یو تپوس کوم چې هلکه ستا کور کم ځای دی ستا کور کم ځای دی یا زه تانه تپوس کوم آیا تا وخل کړي تا نه ما تپوس وکړو اردو کې وایي کیا تو نے مارا کیا زید نے مارا کیا خالد نے قرآن پڑھا یا خالد نے پڑھا نو دا په اردو کې مثالونه دي او په پښتو کې مثلا زه تا نه تپوس کوم ما ته د یو څیز پته نشته زه تا نه د ځان پوهېدلو کوشش کوم تا ته پته شته او ما ته پته نشته نو زه هغه خپل ځان پوهولو کوشش کوم زه تا نه تپوس کوم چې زید تلی که نه دی تلی آیا زید تلی ته ماته وایې او تلی یا نه دی تلی او ما ته پته نه وه خو تا نه مې ځان پوه کړو یا زه تا ته وایم آیا مدرسه کولاو ده نو ته ماته وایې او یا نه یا زه تا نه تپوس کوم آیا ته په دې جمله پوه شوې نو ته ماته وایې او پوه شوم یا پوه نه شوم نو دې ته استفهام وایي نو استفهام معنا د پوهېدلو کوشش کول او اصطلاحي معنی دا استفهام داسې جمله انشائیه ده استفهام داسې جمله انشائیه ده چې متکلم پکې متکلم زیمه او ته پکې حاضر نو متکلم پکې د حاضر نه په یو نامعلومه خبره د ځان پوهېدلو کوشش کوي ما ته زه متکلم یم ما ته د یو شیز علم نشته ما ته معلومات نشته او ته حاضر تا ته پته شته دی نو زه تا نه ځان پوهېدلو کوشش کوم چې آیا سکول کولاو دی ته ماته او یا کولاو دی یا نه دی کولاو آیا بازار بند دی بازار کولاو دی ته ماته او کولاو دی یا بند دی زه تا نه تپوس کوم زه متکلم یم ما ته د یو څیز علم نشته د یو څیز معلومات راته نشته او تا ته شته نو زه تا نه ځان پوهېدلو کوشش کوم نو دې ته استفهام وایي لکه هل ضرب زیدون د هل معنا آیا اردو کې وایي کیا ضربه وخل وکړه زید آیا زید وخل وکړه تا نه زه تپوس کوم یا زید وخل کړي یا نه دي کړي خو تا ته علم شته تا ته معلومات شته ما ته نشته نو زه تا نه تپوس کوم ځان د پوهېدلو کوشش کوم زه متکلم یم ته حاضر یې زه تا نه د ځان پوهېدلو کوشش کوم هل ضربه زیدون آیا زید وخل وکړه نو تا ته علم شته ته به وایې او ویې کړه یا نه دي کړي ته به ما بیا پوهې نو د ځان متکلم چې د حاضر نه په یو خبره ځان پوهی دې ته استفهام وایي ټیک شو جی آیا دا وهل زید وکړه یا آیا زید وهل کړي دي یا هل قرأ خالد آیا دا قرأت خالد کړی دی دا تلاوت دا خالد کړی آیا دا ویل دا خالد کړي دي هل قرأ خالد آیا دا ویل خالد وکړه نو دغه زه تا ته علم شته ما ته نشته نو زه متکلم یم او ته حاضر نو حاضر ته د یو خبرې علم وي او متکلم ته د یو خبرې علم نه وي نو متکلم چې د حاضر نه ځان پوهی نو دغه ته استفهام وایي نو ګورئ د استفهام لغوي معنی ده د پوهېدلو کوشش کول او اصطلاحي معنی ده استفهام داسې جمله انشائیه ده چې متکلم پکې د حاضر نه په یو نامعلومه خبره د ځان پوهېدلو کوشش کوي لکه هل ضرب زیدون آیا زید وخل وکړه یا هل قرأ خالد آیا دا ویل خالد وکړه آیا خالد ویل وکړه نو دغه ته استفهام وایي نو درې خبرې مې زده کړې امر د کار کولو حکم نهي د کار نه کولو حکم او استفهام د ځان متکلم د حاضر نه د ځان پوهېدلو کوشش کول
د متکلم د حاضر نه د ځان پوښتلو کوشش کول. اوس د تمنی تعریف لس قسمونه دي، موږ به څلور وایو. د تمنی تعریف، د تمنی لغوي معنی ده، د تمنی لغوي معنی ده آرزو کول. آرزو کول یعنی خواهش کول. د تمنی یعنی زما دا تمنا ده چې زه حج له لاړ شم، زما دا خواهش دی چې زه عمرې له لاړ شم، زما دا خواهش دی چې زه علم زده کړم، زما دا خواهش دی چې زه عالم شم. دا مې آرزو ده، دا مې تمنا ده. خلک ورته تمنا هم وایي، آرزو هم ورته وایي، خواهش هم ورته وایي. نو ګورئ د یو څیز خواهش کول، لکه زه غواړم چې زه د ښکلی عالم شم، نو دا زما یو خواهش دی، دا زما یو تمنا ده. نو دغه تمنا دې ته وایي. د تمنا لغوي معنی ده آرزو یعنی خواهش کول، تمنا کول. او اصطلاحي معنی ده، اصطلاحي معنی ده چې تمنی داسې جمله انشائیه ده، تمنی داسې جمله انشائیه ده چې د دې په وجه د یو کار آرزو وشي، د یو کار خواهش ظاهر شي، د یو کار تمنا وشي. لکه لیتا عابدا حاضرون، چې کاش عابد حاضر وي. دا زما یو خواهش و چې کاش عابد نن په دې درس کې، کاش چې په دې درس کې عابد حاضر وي. نو ګورئ لیتا عابدا حاضرون، کاش چې عابد دا حاضر وي. نو ګورئ دا زمونږ د جمله انشائیه څلور قسمونه، د څلور قسمونو تعریف او مثالونه مو لیکه. خو ښکلې طریقې سره په تفصیل سره د پوهېدلو کوشش وکړو. او دا ټول لس قسمونه دي، خو څلورو پورې مونږ تعریف او د مثالونه ولیکل. نو دا نور شپږ مثالونه دي انشاءالله، دا به په را روان درس کې کوو، ځکه یو خو په بورډ باندې ځای نه و، بل درس لږ اوږدېږي، بیا خلکو باندې بوج جوړېږي. نو انشاءالله کوشش پکو چې تاسو دا په پښتو کې لیکل کوشش هم کوئ، چې د دې درس نه تاسو لیکل کوئ او دغه لیکل هم دغه شانتې یادوئ. او دا درس چې دی 2 3 ځل اوره، نو انشاءالله تا ته به د یادولو کوشش یعنی ضرورت نه راځي چې ته دا بار بار اورې، دا به تا ته الله پاک بار بار یادوي. نو دا څلور قسمونه هم د جمله انشائیه وي او شپږ قسمونه به نور وایو انشاءالله. ټول تقریبا 15-16 قسمونه دي. رب دی پکې، افعال مقاربه دي پکې، دغه شان یو څو قسمونه دي. نو ټول 15-14 جوړېږي، خو موږ به پکې صرف د لس وایو ځکه دا ډېر مشهور دي. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.